کله به چې د یوې زنانې خاوند مړ شو نو یو کال به دا کور کې ایساروله او دا به بندیوانه کور کې ایساره ناسته وه چې کله به کال پوره شو نو د اوښانو دا پچې به یې راواخېستې د دې جولۍ ته به یې وغورځولې او دا به بار لاړه او دا د اوښانو پچې به یې کر ور وغورځولې نو خلک به پوه شو چې د دې عدت پوره شو کال یې پوره شو اوس دا بل ځای کې واده کولی شي نو دا د جاهلیت رسم والذین یتوفون هغه سړي چې مړ شي منکم د تاسو نه ويذرون ازواجا پریدي بیبیانې وصیتا وصیت دیو کی وصیتا لازواجهم کم خاون چې کله مریدو د مرګ وخت کې دی خپلې بیبینا خزیلا وصیت پریدي والذین یتوفون هغه سړي چې مړي منکم د تاسو نه ويذرون ازواجا پریدي بیبیانې خزي وصیتا لازواجهم وصیت دیو کی د خپلو بیبیانو متعلق متاعا فائدہ دی ورته ورسي الى الحول تر یو کالا غیر اخراج بید شړلو بید وستو د کورا اول حکم دار غره دا نزول کی آیت مخکې ده ترتیب کی رستو ده بیگا سبق کې تیر شو چې کله د زنانی خاون مړ شي نو دا به څلور میاشتې لس ورځې عدت تیری او دلته وی یو کال خاون به وصیت کوي چې دا به د کور کې یو کال تیری زما د مال نه به د دې ساتنه کېږي د دې نان نفقه خوراک سکاک جوړه جامه بیزار علاج نو دا وصیت مخکې لازم او چې کله رستو بل آیت راغی چې څلور میاشتې لس ورځې عدت شو نو دا آیت پاتې شو یا مخکې وصیت د یو کال لازمو خو بیا د میراث آیتونه راغلل او الله د هر چا حصه برخه په خپله مقرر کړه نو دا حصه پاتې شوه والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا وصیتا لازواجهم وصیت دې د پاره د خزو متاعا د فائدې متاعا د نان نفقې متاعا د جوړې جامې الى الحول تر یو کالا غیر اخراج بید وستو بید وطلو فإن خرجنا نکدی اوزی پخپل خوخا لار کنا لارا فلا جناح علیکم ننشت دیس گنا پتاسو فیما فعلنا پحقی کی چی دیس کارو کو فی انفسهن پزان نخبلو کی نکایو کو من معروف موافق دشریف والله عزیز حکیم اللہ دے ضرور حکمت والا وللمطلقات متاع بالمعروف اتلسم حکم دا حکم مخکې تیر شوی دی چې کله واده وشو نکاح وشو او دخول لا نو شوی رخصتی نو شوی لاس ولا نو ورړی او بیا طلاق کړه نو یو جوړه جامه باغی لول دلته بیا تاکید چې دا لازم دي وللمطلقات د پارا د طلاق شوو زنانو متاع جوړه جامه دا فائدہ دا بالمعروف په طریقې مناسب حقا لا يقضي شان دے علی المتقین د متقیانو کذالک دغرنگی یبین الله بیانی الله لکم تاستا آیاته خپل آیاتنا د انتظام لعلکم تعقلون خامخ تاسو پوشی الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم بیاي بحث شروع کو د جهاد اوس د دې آیت باره کې دوه قول دي یو قول دا دی چې بنی اسرائیل ته د جهاد حکم وشو بادشاہ ورته وویل چې پلانی قوم سره جهاد نه تلل غواړي نو دې ټول راجمع شو او بیا یې وتښتېدل
جهاد یې ونه کړ نو الله په مرګ راوست هلته مړ شو دویم قول دا دی چې دی منی له طاعون مرض بیماری وبا راغله نو کله چې وبا راشي نو قانون دا دی چې دغه ځای نه به بار ته نه وځي خو دې تېښته وکړه نو الله په مرګ راوست د دې پیغمبرو حضرت حزقیل علیه السلام نو هغه دعا وکړه نو الله ټول را ژوندي کړه دا د پیغمبر معجزه وه الم ترى يدغني الى الذين هاجاتا خرجوا جوتل من ديارهم ذكروا خلنا وهم الوف او دي بزرگاو حذر الموت وجد جريد مرغ درید خیالو کا جهاد لاړو نمړ وشو مرغ ورځي کې راځي فقال لهم الله ولدي تعالی موتوا مرشي ثم احياهم بيراج وندقل بدعاء حزقيل عليه السلام سرا ان الله لذو فضل على الناس يقينا الله خاوند لوی فضل دے پخلقو ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن زیاد خلقو شکر نہ ادا کئی وقاتلوا جنگی گئی فی سبیل الله بدین اللہ واعلموا هو شيء ان الله سميع عليم یقینا الله اوریدون کې دې پوها من ذا الذي سوق دې هغه سره یقرض الله چې ورکي الله لرا قرضا حسنا ورکول خیستا سوق چې خپل مال د الله په دین لګي نو دې ته وی قرض حسنا قرض حسنه دا معنا چې نه اثباتی او نه تکلیف رسي قرض ورته زکوي لکه څنګه چې ته چاله قرض ورکې بیا امید ساتي چې واپس و بلاو شي دا رنګي د الله په دین چې کله مال لګای نو دا ذهن کې ساته چې الله بدل واپس درکې او دوچن بدل کی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق چې ورکی قرض الله لرا فقرض حسن فيضاعفه له زیاتی وکي دلرا اضعافا كثيرا فزياتو ډیر سرا دوچن ورکی 10 گنا 20 گنا 70 گنا 100 گنا والله يقبض الله بندي ويبسط فراخي واليه ترجعون او په طرف د الله واپس ګرځیدلی یقبضو مال بندي کمي ويبسط فراخي چاله چې خوشي نو کم مال ورکي او چاله چې خوشي زیات ورکي او ته د الله په دین مال ولګوا نو تعالی بسیاتی کی